الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين قرآن کریم شروع کولو نه مخکې یو څو خبرې چې هغه آداب د قرآن کریم وي ذکر کوو. د ټولو نه مخکې قرآن کریم ادب دا دی نبی علیہ السلام ته وویلی شو چې مانا هیر راځي، نو نبی علیہ السلام ته فرمایل استعن بیمینکا، ښي لاس نه کار واخله لیکلو کا. ځکه د زده کړې یو څو آزادي سترګو باندې سړی قتل کوي، دا خبره دماغو کې ریکارډینګ کیږي، وګونو باندې اوریدل کوي هم ریکارډ کیږي، لاسونو باندې چې لیکل کوي د دې کنیکشن هم دماغو سره دی نام ریکارډ کیږي. خبرې چې سړی کوي نو دام دماغو کې ریکارډ کیږي. زمونږ دا ماهانه درس چې دی نو دا الحمدلله اوس ټول سکول والا کالج والا دي لیکل کولی شي. نن به صرف مونږه آداب ذکر کو، څه مختصر څو خبرې به وکړو، بل چې بیا راځو نه چې تاسو سره خپلې کاپۍ وي، خپل قلم وي، پنسل وي، او که هغه بیاض والا قرآنونه وي نو هغه به بهتره وي. ځکه چې کوم مشکل الفاظ وي نو هغه سړي ته ورځي نو هغه په پنسل باندې ولیکي، هغې سره منځ کې خالی کرښې وي، سایډ ته ورسره سپین ځای وي، بیاض وي، تاییدات په مونږ راړو. نو دا درس چې دی نو دا به زمونږ وي انشاءالله د زده کړې دپاره چې دا مونږ زده کړو. الحمدلله تاسو ټول مشران یې، ځوانان یې، اکثر پکې سکول والا دي، کم چې لیکل نشي کولی نو خو مجبوري ده، او چې کم لیکل کولی شي نو ځان له کاپي واخلئ او پین یا پنسل قرآن به ځان له واخلئ بیاض والا، هغې کې منځ کې چې بیا لیکل کوئ نو به په پنسل چې بیا تاسو قرآنونه واخلئ د هغې د لیکلو طریقه به راته بیا زه وښیم انشاءالله. ځکه دماغ چې دی نو دماغو کې ټولې خبرې ریکارډ کېږي نه، هېرېږي، نو لیکل چې دی دا ډېر ضروري دي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې استعن بیمینکا، ښي لاس نه کار واخله. اکثر لیکل په ښي لاس باندې کېږي. بل قرآن کریم ادب دا دی، یو دا بیانونکي دپاره، بل دا اورېدونکي دپاره. بیانونکي دپاره دا دی چې د الله کتاب څوک بیانوي چې هغه د الله د رضا دپاره وي، د دنیا څه لالچ پکې نه وي، بغیر لالچه، خاص د الله د رضا دپاره وي. اوریدونکي دپاره دا ادب دی
چا خاص د الله د رضا لپاره زده کوي. دغه قران کریم په دې باندې عوض او بدلا اخیستل، نو قران او حدیثونه چې څومره ثابت ده، او زموږ اکابرین شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ هغه اسی خلکو له بیان کړی دی. ای په باندې چانه سایشتي نه دي. دا ای نرسو زمون قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم هغه مونږ ته اسی خولم کې مونږ سایشتي نه دي. حالته چې طالبان لاړ شي قرآن زده کوي، پای کې علماوی، پای کې طلباوی، پای کې ډاکټران وي، پای کې انجینیران وي، پای کې افسران وي، هر قسمه خلق پکې، د هر طبقه خلق پکې وي. نو دا غي د زیب د بندوبسم کوي، دا غي د کانی پینی بندوبسم کوي، او چانه سغوست نه دي، خپل پیسې په لګي. دې د پاره دا ضروری دی چې ته اوریدل کې د کول کې چې تم د الله د رضا لپاره او بیانون کې قرآن بیانې چې هم د الله د رضا لپاره. د انسان ته الله اختیار ورکړی دی د خبرو کولو. دا خبره د بل زړه ته کوزول دا بیا د انسان کار نه دی، دا د الله کار دی، دا اختیار د الله دی. په خبره کې الله اثر هغه مرا چې څومره په زړه کې اخلاص وي، د الله رضا چې څومره وي هغه درجه کې پای کې اثر چې او د بل زړه له کوزي. دوره تفسیر چې کله موږ شروع کوو پنځپیر کې وایو یا دلته موږ دورې کوو، دا یې موږ مخکې ډېر تفصیلی آداب بیانو دا بیانون کې لپاره او دا اوریدونکو لپاره. خدا خو چون کې زموږ ما نه درس په میاس کې با نیمه غنټه وي، نو د دې لپاره اساس مختصر یو څو آداب او ترغیبات ذکر کوو چې قران کریم د دې د کول چې دی دا په هر امتی باندې فرض دی. نور دینونه نور انبیاء علیهم السلام ایو چې دنیا نه لاړه دا غي دین باندې با عمل ختم شو، ایمان به پیو. د دې آخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي دین باندې نه ایمان ختم شو او نه دا غي بیان ختم شو، بلکې دا ډیوټي الله پاک د نبی اسلام امت ته الله والا کا. قران کریم چې کله نازلېږي نو لومبه سورۃ چې نازلېږي سورۃ العلق، نو پای کې الله حکم کوي نبی اسلام ته اقرا بسم ربک الذی خلق، اولو لدا الله کتاب. نو څنګه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله حکم کوي دا سه امت ته حکم کوي. سورہ مزمل یو کم 13 سپاره کې شلم آیات کې دو ځلوي فقرؤ ما تيسر من القرآن، لولي هغه چې آسان وي د قران نه، او بیا اخر کې فقرؤ ما تيسر منه، لولي هغه چې آسان وي د دینه. قران چې څومره آسانتیا سره لسته شي، څومره ذکول شي، بیا نبی اسلام تشریح کوي ډیوټي خدا هر یو امتی دا. نو دا هر چا دماغ شي حافظه ار ټول یو شانی، چاته الله ډیر حافظه ورکړي، چاته لږ ورکړي، دا تقسیم د الله دی. نبی اسلام فرمایي کون عالما او متعلما او خادما، عالم شر قرآن خلق له بیانوا، که عالم نشي جوړې دی قرآن پورا نشي زده کوله، او متعلما بیا طالب شه زده کون کې شه او طلب کوا، او خادما یا بیا خادم شه قرآن.
ولا تکن رابعا فتهلک څلورم مه کېږه کنې هلاک پشي. اوس بعضې خلکو له الله ډېره پوهه ورکړې وي، نه د قرآن بیان هم کوي، زده کوي هم او خدمت هم کوي. څوک پکې دا درې واړه بیان هم کوي، زده کوي هم او خدمت هم کوي. کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا. بل د انسان علم چې دی دا ډیر لږ دی، الله پاک د ته ډیر لږ علم ورکړی دی. شلمه سپاره کې سورۃ القصص کې 15 آیات کې الله وایي، سورہ بنی اسرائیل کې سورہ بنی اسرائیل 15 سپاره کې آیت 85 کې وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او نه دې درکړې شوی تاسو ته علم نه قرآن الا قلیلا مگر لګاو. الله وی لګ علم می درکړې دی، د قرآن علم دا می ته لګ درکړې دی. او دا لګ ولی وی دا لګ ځکه وی چې کله ماشوم د 4-5 کال شونه دی قرآن تکینی دی، قرآن تلاوت کوي، حفظ کوي، ترجمه کوي، مرګ په باندې راشي خو د قرآن نه مړیږي نه، زړه ته نه ټکیږي نه، هغه مینه او شوق هغه زیاتیږي لاسه. نو دا لږه ځکه ورکه چې دا نعمت دی. نعمتونه خو دنیا کې الله ډیر کړي دي په انسان باندې. سورہ ابراہیم کې 14 سپاره کې 4 آیات کې وایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کشمارئ تاسو نعمتونه د الله نشئ پوره کولی شمار د دې نعمتونو. نعمتونه در باندې الله ډیر کړي دي، او که ته شماري پوره کولی نشي. او 14 سپاره کې سورہ نحل کې 18 آیات کې وایي چې نعمتونه د الله ډیر زیاتی وي. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، کشمارئ تاسو نعمتونه د الله نشئ پوره کولی شمار د دې نعمتونو. نعمتونه د دنیا ډیر زیات دي. په ټولو کې یو لوی نعمت، بهترین نعمت چې دی نه د الله کتاب دی. نبی علیہ السلام تعالی فرمایي 13 سپاره کې سورہ زوحا آخری او لسمات کې واما بنعمت ربک فحدث، هر چې نعمت طرف ساده نو بیان کاو، د الله نعمت بیان کاو، د دې اظهار وکاو. واما بنعمت ربک فحدث، تحدیث بالنعمت، نعمت در باندې الله کړی دی، نه خلکو لخکاره کا شکریتن تکبرن، نه دغه شکریا ادا کا او هغه خلکو تخکاره کا چې ما باندې الله نعمت کړی دی. داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام پلار او زوی دي. سورہ نمل کې هغه د الله شکریا ادا کوي د الله د نعمتونو. 15 آیات کې داود علیہ السلام پلار او سلیمان علیہ السلام زوی، پلار او زوی دواړه پیغمبران مو او بادشاہان مو. آئی دا اللہ شکریہ پا دے الفاظو کے ادا کئی. سورہ نمل 19 سپارہ 15 آیات وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ. او تاکی سرور کڑیونگا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تا علم پویا، علم می ور کړو، بادشاہانو پیغمبرانو. وقالا اول دوارو الحمدللہ الذی، دخل توب صفتنا ټول خاص الله هغه ذات لري. فضلنا چې ورکړي موږ فضیلت راکړي موږ تعالی کثیر من عباد المؤمنین، په ډیرو بندګانو خپل مؤمنانو باندې. مؤمنان خو ډیر دي، موږ تعالی وی غروال را کړی دی. سلیمان علیہ السلام بیا باقاعده اعلان کړي
ورپسې شپاړسم آیات کې وورث سلیمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سلیمان علیہ السلام اعلان کی او وورث سلیمان داود او میراث واخیستو د علم سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام نو وقال او سلیمان علیہ السلام اعلان کی یا ایها الناس اے د ټولي دنیا خلقو علمنا منطق الطير ودلی شوی دی مونږ ته خبره د مارغانو ووتینا نکړې شوی دی مونږ ته من کل شیء هر یو ضروری شی د بادشاہ ان هذا لو الفضل المبین یقینا دا خاخا فضل غرواله د ښکارا. او بیا سلیمان علیہ السلام الله ته سوال کوي چې الله مال توفیق راکړي چې ستاسو د نعمت شکریا ادا کوم. ورپسې بیا نو لسم آیات کې وی فتبا سما ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. میګای سره چې خبرې وکي نو هغه میګای خپل قوم ته وی قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. میګو ته وی چې خپل کورون ته خپل سړو ته نه نوځي لا یتمنکم سلیمان و جنودو دلن کی تاسو لره میدن کی تاسو لره سلیمان علیہ السلام او لخر داغه ځکه میګي ښکارینا لا نه خپل نه بدل دل شي وهم لا شرون او دیتا بپتنوی. نو سلیمان علیہ السلام چې د میګي خبره ووري دي سلیمان علیہ السلام ته الله معجزه ور کړی و دا میګو په خبرو باندې پویدو نو چې داغي خبره ووري نو فتبسم ضاحكا من قولها مسکی شو او وی خندل چې د میګي خبره ووري دي او الله ته سوال کو وقال او سلیمان علیہ السلام ربی و رب زما او زینی توفیق راکی ماتا ان اشکر نعمتکا چیزو شکر باسمستا د نعمتو اللتی نعمت انعمت علیہ چی نعمت تکڑے پا ما باندی والا والدی پا مورو پلاز ما باندی وان عمل صالحانو چیزو عملو کم نیکا توفیق راکی چی نیک عملو کمان ترزاو چی تا رضا شپا غیبانی چی تا خوخ کیا غیل رو وادخلنی او داخل کی مل رو برامدکا پخپل مربانی سرو فی عبادک الصالحین وابنیگانو ستانیکانو کی نیکانو بنیگانو کی میں داخل کی. سلیمان علیہ السلام وی دا شکر چی دی دا دیر گران کار دی ذکر سلیمان علیہ السلام وی چی اللہ توفیق را لرا کی. سورہ ابراہیم کی اوم آیات کی وی دی اللہ سمجھ پارا کی وَيَتَنزَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کلا چو کمو کو رب ساسو کچر شکرو کو تاسو زما د نعمتونو لازیدنکم فاقا زیاد بکمتا سبانی نعمتونو ولئن کفرتم کنا شکریو کا تاسو زما د نعمتونو بدر نواخلم او عذاب بدر باندې ولګم ان عذابی لشدید یقینا عذاب زما خامخا سخت دی. نبی علیہ السلام فرمای ایمان نیم شکر دی او نیم صبر دی. یا وتا باندې د الله نعمتونه خوشالۍ وي د مؤمنانو دعاو کې فائدہ ده چې الله په باندې نعمتو کې داغي شکریا ادا کړي نه نعمت او تعالی نورم زیات کی او چې تکلیف په باندې راشي نو پاره صبر کوي نو پاره کې الله تعالی رضا شي دعاو کې فائدہ ده. ایمان نیم شکر دی او نیم صبر دی. نو که خوشحالی نو شکریا ادا کی او که تکلیفی نو صبر کوي دعا کې الله اجر ورکوي. نو دا نعمت قرآن لوی نعمت ته نو نبی علیہ السلام تعالی وی چې دا نعمت د دې له بیان کوه اما بنعمت ربک فحدث چې نعمت درمسته دی بیان کوه. نعمتونه په دنیا کې ډیر خو لوی نعمت قرآن بیا مؤمنانو لا ځان له حکم کوي
چې تاسو د دې نعمت تذکرہ کوئ، دا نعمت دا یادوي تاسو. سورہ آل عمران کې 4 سپاره کې مؤمنانو ته وی 103 آیات کې وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ امنګول یو لګوي پر سید الله. قران کریم ته رسای د الله وي، ځکه رسای چې کوی ته سړی کوزیږي نو پر رسای باندې آسان کوزیږي شي، راختیم شي آسان. رسای نیولې او کوزیږي بیا پاغې روخیږي. دا یو رسای الله بر ناراضه نه کړی دا. الله ته کړه رسیدل غواړي دا رسایونی سودا سي الله تبا بر ورسی. وان تسمو او منګولیو لګوي بحبل الله پر سید الله په کتاب د الله جميعا ټول ولا تفرقوا او تسنت مکه گیدالنه کتاب نو موجوده کې گیدالنه کتاب نو. قران باندې کې تاسو راغون شي جون به موسان شي، جنگ جګړه به ختم شي، د انفرادي جون به آسان شي، د کور جون به آسان شي، اجتماعي جون به آسان شي. ځکه قران کې د دې امت لپاره الله پاک دا قران کریم را لګلې دی. هر یو امت ته کتاب را لګلو، صحیفه به را لګلا. دی اخیری امت ته قران کریم الله را لګو. او کله دې قران ضرورت نه وي نو نبی اسلام ته بیا الله ویلو چې دا زبانی وته توحید بیان کا، او زبانی وته نه وي. قران کریم را لګلو په دې ښکاله کې لګ لګ نازل کو، د دین بغیر کار نه کېدو. ځکه اداره ولګو نه الله وی دا یو لوی نعمت تاسو باندې الله کړی دی. نو نبی اسلام تعالی وی تم د دې نعمت تذکرہ کوو، د دې ته بیان کوو. اما بنعمت ربک فحدث، چې نعمت درب سره بیان کا. او مؤمنانو ته وی دلته سورہ ال عمران 103 آیات کې وذکروا نعمت الله علیکم، او یاد کړئ نعمت الله چې کړه له پتا سبحانه زول حالت وته یادې. اذ کنتم اعداء، کلا چې وي تاسو د یو بل دشمنان، والله بین قلوبکم، نو محبت واچلو په من د زړونو تاسو کې، فاصبحتم پسو ګرځیدئ تاسو بنعمت په نعمت الله اخوانا رونا. نعمت دا قرآن نوم دی. تاسو د الله په کتاب باندې رونا ګرځیدئ. د دې نه مخکې تاسو حالت سو وکنتم علی شفا حفرة من النار، او ای تاسو پاکینارا دا کندې د ډوغل د اورو. وانقذکم منانو، تاسو قرآن ناواخستو زده مکمل موکو. وانقذکم منانو، خلاصی کئی تاسو د دینو. دا نعمت ته نالوی دې ته دا نعمت بیان کا. دانګي قرآن کریم چې دی دا هر یو امتی باندې فرض دی. شلم سپاره کې سورہ قصص کې 15 آیات کې الله وی ان الذی ولذالک القرآن لرادک الی معاد. شلم سپاره سورہ قصص آیت نمبر 85 15 آیات. ان الذی فلذالک القرآن، یقینا ذات چې فرض کړي دی پتا باندې قرآن، لرادک الی معاد، خامخا واپس پکې تعالی را زید واپس کې دوتا. بیا باندې تپوس کې د قرآن بارکې. نبی علیہ السلام تعالی وی تانه به تپوس کوم، ستاره امتیان نه به تپوس کوم. 15 سپاره سورہ زخرف کې 4 آیات کې وی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یقینا قرآن خامخا پندو نصیحت ته تعالی پاره، ولقومک او پاره د قوم ستا، وسوف تسألون، او ځنه چې تاسو په کولې شي نستا سنو. په باران قرآن کې الله باندې تاسو کې چې ما قرآن نه لګلو ته د دې حق ادا کړو. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یقینا دا قرآن خامخا پندو نصیحت ته تعالی پاره، ولقومک او پاره قوم ستا، وسوف تسألون، او ځنه چې تاسو په کولې شي نستا سنو. په باران قرآن کې چې قرآن د دې حق ادا کړو او کنه دا تاسو زنه کیږي چې خلک جهنم ته ولې لاړ. دا تاسو ستانه الله نه کوي. نبی علیہ السلام تعالی وی سورہ بقرہ کې 119
یوصل نورلسم آیات کې الله وی ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. یوصل نورلسم 119 اول سپارہ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. یقینا موږ لګلې د تعالی بالحق پرشتیا سره پاک سر بشیرا ونذیرا زیر ورکون کې منون کولرا ونذیرا ير ورکون کې منون کولرا ولا تسأل تپوس بنشي کولنستانو ان اصحاب الجحیم وبرد جهنميانو کې چې جهنم ته ولې خلق لاړو دا تپوس الله تعالی نه کوي او نستاد امتیانو نه کوي دا نتانه کوي نستاد امتیانو نه کوي. ورپسې آیت 134 وګورئ ولا تسألون امتیانو ته ولا تسألون اما كانوا يعملون او تپوس بنشي کولنستا سنا دا عمل چې دی کولو. دانګي دا اولی سپاری اخیریات کې بیا وی 141 کې ولا تسألون اما كانوا يعملون او تپوس بنشي کولنستا سنا دا عمل چې دی کولو. او قیامت کې نبی علیہ السلام بیا دا او امتیانو خلاف د الله دربار کې شکایت کوي چې چا قرآن حق نو ادا کړي. نو لسم سپاره اول مخصوره فرقان 13 آیات وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نو لسم سپاره اول مخصوره فرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول او ایما قیامت کې پیغمبر علیہ السلام یا رب ورب ازما. وقال الرسول قال صيغه ماضی ده او دلته په معنا د مضارع راځي. هغه اصول کې بیا عقایدی غیر محترم شیخ القرآن سے بیانې او چې دورمګه کله کونو هغه اصول مخ کې بیا بیانو تینا. وقال الرسول او ایما قیامت کې پیغمبر علیہ السلام یا رب ورب ازما ان قومي بشک قوم زما اتخذوا هذا القرآن نیولیو دا قرآن مهجورا پریخیو. نیولیو پریخیو څه مطلب؟ انکار تینا نه کولو، قرآن منلو، تلاوتونه هم کول، حفظ هم کولو، دنیا لپاره به استعمالولو، قسمونو لپاره. او چې څه لپاره الله را لګلو چې د هغې نچوړ د قرآن الله توحید دی، نو هغې لپاره هغې نه منلو پریخیو مهجورا. اتخذو نیولیو او مهجورا پریخیو چې کم سره پر الله را لګلو هغه حق نه ادا کولو. ځکه د توحید لپاره الله قران کریم را لګلې دی. د قران نه بهر توحید چې نه هغه ابو جهل منلو، د مکه مشرکان من چې الله خالق ته او مالک ته او رازق ته مدبر دار یو شی دی. ولا انسان ته من خلق السماوات والارض ليقولن الله. دا غي منلو چې زمکه اسمان الله پیدا کړی او هغه با چې دا قران باندې کولاو کو قران والا توحید به نه منلو. کم چې قران بیانې هغه توحید نه منلو. سوره بنی اسرائیل وګورئ آیت 46 قران کې چې کم توحید الله بیان کړی دی نو هغه بچ بیان شو نو دوی بیا هغه نه تخدیدلو. قران والا توحید اوبه نه منلو. سوره بنی اسرائیل 15 آیت 46 دا آیات همینس کې وایي ذکرت ربک فی القرآن وحده والله لا ادبارهم نفورا. او وایي ذکرت ربک فی القرآن او کله چې یاد کې تخپل رب فی القرآن په قرآن کې وحده یک یوازې قرآن چې کوم توحید بیان کړی دی او قرآن راواخلې قرآن نه بیان کړي والله واوړي دی علی ادبارهم په شاګانو قلوبانی نفورا نفرت کوونکی. نو قران کریم دا هر امتی باندې فرض دی او د دې باره کې به الله تپوس کوي قیامت کې. او قران کریم توحید د پر الله قران نه لګلې دی، د دې امت پر الله قران نه لګلې دی. قران کریم چې ترکم نور اغله صلیح کړه د نبی علی السلام دعوت نو، نبی علی السلام بیان نو، او په دین ابراهیمی باندې به عبادت کولو، غار حرا ته بتلو. او چې کله قران کریم راغلو او الله اتوی اقرا لولا نو چې څنګه د قران بیان شروع کو نو فورن وتخلقوا انه لمجنون دی خو لیونه شو د باندې خو څه چلو شو. یو ته صادق او امین وي چې دا رښتینی امانتګر دی
او چې کله قرآن بیان شروع شو لومبی صورت رالو نو فوراً سوره قلم ورپسې بیا دویم صورت ته په نزول کې سوره قلم کې بیا داغي الله جواب هم کو دای اعتراض هم ذکر کو ایوی انه لمجنون آیت 51 کې الله وینا سوره قلم کې دویم آیت کې بیا جواب کو ما انت بنعمت ربک بمجنون دا خو نعمت ته دا نعمت ته دا لیونه شوی نه دی نو قران کریم په دنیا کې کتابونه ډیر زیات دي دینی او دنیایي او دا ټول کتابونو سردار او مشر قران کریم دی دا دنیا کې علوم هم ډیر زیات دي دینی او دنیایي او دا ټول علوم سردار قران کریم دی نو قران کریم معاشره کې دیتا هغه حق نه ورکول کی چې کوم د دې حق دی اګه کور کې پلار می زامن می دا چې خپل درجه وي کتابونه هډیر زیات دنیا ډکه ده دینی کتابونه هم دي او دنیوي کتابونه هم دې کتاب ته چې د کوم حق دی کومه درجه ده هغه درجه دل نه شور کوله په دې سره کې الله شیخ قرآن رحم الله داغه نه دا کار واخیستو او قرآن پښتنو ته په ساده پښتو ژبه کې وکولو دغه پنځپیر په درس باندې څنګه چې عالم پوي هغه سي په طالب هم پوي څنګه چې طالب پوي هغه سي په عام سړی پوي نارینه او زنانه ماشومان لوی ټول په یو شان پوي لکه ساده پښتو کې وایي عربی اصطلاحات کې پکې بعضی وایي نو هغه طالبان لمخ کې خولي ساده پښتو کې قرآن بیان کو نو خلکو عزت کو دلته کې به ان شاء الله ماهانه میاس کې به نیمه غنټه درس وي نو بیا کله مرګرو شو کو بیا او قرآن عزت کولو ځکه قرآن کریم سره زما تعلق چیرې نو دې دوه کم شپېته کالو چې زه د الله سو کالو مچ زما د سره تعلق او دوستانه شروع شوی دا او بیا پنځپیر ته چې کله نظم بازابېتا د سن 85 نه نو سلويخ دورې مسلسل الحمدلله هغه سکالی پورا شوي لکه یو له دوره مې شیخ قرآن مولا سره کړی و او دوه وړي او دا یو کم سلويخ قائد محترم شیخ القرآن صاحب سره پورا شوي او دې کې چې کم خوند دی ا دنیا په یو کتاب کې نشتا خدا وای د زر په قدر زرګر کوي سلويخ کال مسلسل په شعبان او رمضان کې د قائد محترم شیخ القرآن سے ما اوریدلو هغه چې الله کوم فهم او کوم پوهه ورکړی دا نو هغه خلک په پوهیږي چې هغه سره نږدې کینی او هغه ووري نو قران کریم د دې مینه زما زړه ته الله کوزه کړی دا زما دې سره دومره مینه ده چې زه مړای می کار کوي بیمار نیم زه په درس کې چټي نه کوم کلی کې داخلو کې سلويخ کاله زما درس شو الحمدلله او په درس کې زه نه په اختر کې چټي کوم نه په غم کې کوم نه په خاده کې کوم والد سے مې وفات شو ما د قرآن درس نه چټي نه کړې په خپل ټیم مې درس کړی دی والده مې وفات شو ما د قرآن د درس نه چټي نه کړې بچې مې وفات شو د یو له سکالو ما د قرآن درس چټي نه کړې په ټیم باندې مې درس کړی دی خور مې وفات شو ما د قرآن درس نه چټي کړې اختر کې چټي نه کوم عموما زه د جمعنا رسو درس کوم د سحر چې د اختر روز بیا جمعنا مخ کې وکم لکه بیا بار میدان ته سامان یا منزل پولونه وغیرہ درای وړو نو منځنه مخ کې کوم او وسره می سلوخ کاله ملازمت هم سرکاري کړي دفتر ته بچتلم جمی کې اته بجې زیری وا نو په جمی کې سار شپګنی بجې مونږ کې په کم وو بیا وځه دفتر ته نشم رسېږي نماز او قرآن پر एकदम نه نما بیا پېشمنی کې به جمعه تراتلم او په پېشمنی کې به ما درس د اذان نه نیمه غنټه مخ کې به مې شروع کولو نیمه غنټه اذان نه مخ کې او نیمه غنټه وروسته چې جمع مون به مې کو بیا به مې دفتر ته ځان رسولو اته بجولا په ورځو کې اف ام 2001 کې موږ اف ام لګولیو نو ما یې زه خو خلکو لنو زه خو الله لپاره کوم که څوک زکای او د چا شو کې راځي نو اوري با هغه اف ام په ورځو کې ناغه ته بیا بل دنیا پاسېدله ټول صبح کې اډې تیز ملکان کې ولمو سټیشن لګولیو اې نړیرو خلکو قرآن زکو واته کاله هغه سحر په پېشمنی کې هغه درس لیدلو
نو د قران درس زما بس دار یو سړی یو شوق وي د چا کرکټ سره شو کې د چا صرف او نه سره شو کې د چا یو کتاب سره چا بل کتاب سره زما د وړوکوالي نه قران مې ډیر خوښ دی قران دا مې د وړوکوالي نه خوښ دی او دا الحمدلله په اشاعت کې دا نعمت به طور تحدیث بنعمت هم چې واما بنعمت ربک فحدث چې په خوا دیرش کاله میر سمیع الحق صاحب د باړي الله دې وبخي وفات شوی دی هغه دیرش کاله پنځپیر ته تلو شیخ القرآن نعیم الله چې ژوند دی هغه وفات نه وروسته بیا سربند کې درس شروع کړ او دا یې نه وروسته بیا دونه ډېر په اشاعت کې بل څوک درس ته نه دی الحمدلله دا نعمت دا الله مال نصیب کړی چې زما سلويخ لوی دوري پورا شي اته وړي دوري قائد محترم سره دو شیخ القرآن نعیم الله سره وړي دوري لس وړي دوري سلويخ غټي دا نیمه صدای 50 دوري الحمدلله دا زما پوری شو قائد محترم داغه شفقت داغه مینا داغه اخلاص داغه شکریا زنه شمه دا کوله خو دعاګانې وته کوم چې الله دنیا او آخرت کې وته بدلی ورکړي زما ونی یو بیکاره سره قرآن ته کینولو او تکرار لیکینو داغه 2 کال تکرار شو الحمدلله قرآن دا سبل شانتی کتاب خو چې زړه لري کوشي اوړي کې دا سکول او کالج ملګرو دا دیله درسو د ذلی تنظیم مال درس حواله کو داغي احسان نه په ما باندې داغي سکاله و د اسکاله پروسین تیسا په هر وړي کې هغه سکول کالج الکان لغه درس کو پای کې ډاکټران شو انجینران شو لوی افسران شو الحمدلله خدا کتاب د سره ظلم زیات کیږي لکه نور کتابونه چې هغه له کوم وخت ورکول کیږي د دې چې کوم حق هغه د لنی ورکولې نو دار چا بس یو خپل شوقي نو بس ما دي کتاب سره شوق ته نور من بلا کتابونه ودانه چې نمینه مې د دنیا کتابونه ویلي د دین مې ویلي دي او شوق مې دې سره بس دامي سینې سره او دا الله خوشحالي کې پدې چې مونږ کې وي الله سره ملاقات کې مونږ وکا چې الله سره خبرې کې نو قران دا دلته به ان شاء الله مونږه نن خو ملګری داسي پورا خبرم نو سلام نه له بمیاش کې د نیمه غنټه درس کو او پای کې تاسو د پنځپیر په طرز باندې قران ذکول غواړي نو تاسو بیا ځان سره بیاس قران نه بل ځل تراوړي او ځان سره قلم پین نو لیکل وکوي یو کاپای به ځان سره وړي ځکه چې دا خبره اوا یو سي هغه جمعه ته بزراتلم بهانه اما شومان مناسبه زما په خبره زما دا خوخه ده چې او نور مشرانو دی دا اظهار کو چرم ته میاش کې ودر شنو زما دا خوخه ده چې اسی دانه چې په دې غوګورو په دیو بس ایم چې زمیاس کې راځم چې تاسو د نیمه غنټه درس کوم چې تاسو ځان سره ولیکئ او دا بیا تاسو زود کې یاد کړئ دا پنځپیر طرز چې دا انقلابی طرز دی دا په دنیا کې ټول علما په دې متفق دي تفسیر القرآن بالقرآن باندې خدا شته دی نه تفسیر ابن کثیر صرف دا بعضی ذکر کړي دي آیات ذکر کړي نو سره سپارښت نو سره آیات ستا نو سره نمبر ستا اسی آیاتونه بعضی ذکر کړي شیخ القرآن نے مولا قائد محترم شیخ القرآن سے اگر تو صورت خو ہدایت نمبر د توخی سپارہ د توخی نو دی کې تفسیر القرآن بالقرآن دا تفسیر دی کې بیا ډیر کم احادیث ته او دی نور دریو دلایل ته ډیر کم ضرورت پیسي چې کله دا طرز دی یاد کو نو زما دا خوخه چې زه رازم هاذونه کړه کوم په دې تیار کې پشپ کې نو چې تاسو سجده کوي دوټی کې ان شاء الله بل تبع تاسو د بیاس قرآن نو ځان ته خپل د غوالي نه پای کې با فائدہ زیاتې تاسو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول صلی الله